خان موجوده سیاسي صورتحال کوم اړخ ته روان دی پاکستان کې؟ ګوره سیاسي صورتحال خو ډېر ګمبھیر دی فلحال او خاص کر د نهم مئی باندې چې کوم واقعاتو شو نو هغې سره حالات ډېر زیات خراب شو. دا خو په صرف یو د تحریک انصاف تر طرفه یو هسې پروټیسټ نو، دا خو احتجاج نو، دا خو فوج په تنصیباتو باندې حمله وه، په داسې سینسټیو هغې باندې تنصیباتو باندې حمله وه چې دا خو مخکې نه یو منصوبه بندي سره شروع شوې وه. او عمران خان چې کله نه د حکومت نه وتلی نو هغه ملک کې عدم استحکام، سیاسي عدم استحکام پیدا کړی دی او د هغې په وجه دا معاشي د موږ صورتحال چې د هغې په وجه دا بنیادي وجه دا وه چې عدم استحکام و، نو د هغې په وجه سیاسي دا اقتصادي طور باندې موږ وروسته پاتې شو. د IMF دا هغه هم نه کېده، معاهده هم نه کېده. نو په دې لحاظ سره دا ډېر یو حالات داسې وو چې یو طرف ته سیاسي صورتحال خراب و، بل طرف ته معاشي صورتحال خراب و، ورسره د غریبانانو ته چې کوم د مشکلاتو د مهنګۍ د بېروزګارۍ په وجه اوسه پورې لا در په در ګرځي، ورسره لوډ شیډینګ چې مسله پکې راغله، دهشتګردۍ مسله پکې راغله. دا ټول چې تاسو وګورئ په پاکستان کې دومره مسایل دي چې دا اوس داسې په اسانه نشي هغه کېدی. او بهرحال IMF سره معاهده وشوه، اوس امید او زموږ تمه ده چې دې سره به لږ معیشت کې استحکام راشي او په نومبر کې اکتوبر اخر ته نومبر کې به ان شاء الله تعالی الیکشن وشي چې څوک چا وګټله بس هغه به یو نوی حکومت بیا جوړوي. الیکشن را روان انتخاباتو کې به آیا تاسو اتحاد کوئ که نه؟ ځان له خپل دا خو د اتحاد څه خبرې داسې شروعات نه شوې. ګورو به چې اوس څه صورتحال جوړېږي او د PDM په سطح باندې خو موږ د څو کاله څلور کاله څلور نیم کاله داسې ټول مشترکه طور باندې د قوم یو آواز جوړ شو همدې دپاره چې یاره موږ په دې ملک کې د سیاسي جمهوري تقاضې پوره کړو او ملک کې داسې حکومت راشي چې هغه د یو سلیکټډ حکومت نه بلکې د عوامو منتخب حکومت دی. نو اوس ګورو چې څنګه وخت رانږدې کېږي، په دې کې پیشرفت شو، زموږ طرفه به څه پکې وکړو. اسټابلیشمنټ دې وخت کې څومره پاورفل شو؟ مخکې پاورفل کو اوس د عمران خان د حکومت د دغه سره پاورفل شو. ګوره اسټابلیشمنټ یو خو چې کله نگران هغه راشي، سیټ اپ راشي، نو اسټابلیشمنټ مضبوط شي. او موږ په د 98 ترمیم کې چې په دې د ټول هغې باندې د ترامیم کېدل په آئین کې، نو زموږ د پارټۍ دا هغه و چې دا نگران سیټ اپ دی نه، بلکې چې کوم حکومت یې هغه د هماغه شانتې الیکشن دی وشي، خو هماغه حکومت دی خو الیکشن کمیشن دی مضبوط شي، هغوی ته اقتصادي اټانومي میلاو شي او ورسره انتظامي. نو چې هغه مضبوطي هندوستان کې اوس د نگران حکومت تصور نشته. په اصل کوم 1973 آئین چې و نو هغې کې نگران حکومت نو نگران حکومت دا د دوه صوبو کې دا مسله جوړه شوه چې دلته نگران راغلل او د نور هغې کې نشته. نو دا اوس ټول هم دا وي چې دا څنګه کېدای شي چې بیل الیکشن دې کېږي. تاسو وګورئ په هندوستان کې د هغې د مختلف صوبو الیکشنونه کېږي، خو هلته دا نگران سلسله نشته. که دلته نگران سلسله نه وه نو بیا دا مسله به داسې نه وه. نو یو په دغه خبره، دویم دا چې دا کوم صورتحال جوړ شو، نو لازمي خبره ده چې بعضې قوتونه ته چې مونږ یو ځای یو
خلا موږ یو خلا پریږدو نه خلا خو څوک راکوي که نه نو سیاسي پارټو یا سیاسي لیډرشپ د پکار ده چې یو داسې کردار ادا کړي چې خپل هغه اختیارات کو دا د پارلیمنت اختیارات دي کو دا د ایگزیکټیو اختیارات دي چې هغه مکمل طور باندې په صحیح سم کې استعمال کړي چې هغه وشي دا خلاف پوره شي نو بل قوت ته بیا دا هغه نه ملېږي تاسو څه ګورئ کو یو طرف ته کو د اسټابلیشمنت تاسو خبره کوئ نه بل طرف ته د عدلیې چې کوم کردار ادا کړی دی او خاص کر په دې 12 میاشتو 11 میاشتو کې چې کوم کردار ادا کړ او یو خاص جماعت طرف ته جوړ دی نو دا هم یو غلط هغه دی مونږ غواړو چې هر یو اداره دی په خپل دایره کې دننه خپل هغه کې کاروایی کوي د یو بل هغه کې ادارې کې چې یو بل هغه ته تجاوز وکړي دا هغه نتیجه خنر وځي د جمهوریت لپاره هغه خنر دا وړوکی او خیر کوېسچن دی فوجي عدالتونو ته په کوم نظر ګورئ او د پی ټي آی مستقبل درته څنګه ښکاري ګوره کو نارمال حالات نو مونږ به چې د فوجي عدالتونو هغه حمایت نو کړي او چونکې حالات داسې دي او داسې واقعات شو چې باغې کې اوس دا غیر جی ایچ کیو باندې حمله وشوه په کور کمانډر کور باندې وشوه چکدرې کې وشوه نور دیونو کې وشو نو اوس دې کې بل څه لاره داسې نه ښکاري مونږ ته او دا څه هغه نه د آئین مروای آئین خبره نه ده د آئین کې دننه دا خبره ده نو په دې لحاظ سره تاسو ګورئ کو د عمران خان حکومتونو په هغه کې 29 کیسونه داسې وو چې هغه فوجي عدالتونه هغوی له سزا ورکړې وه نو په دې لحاظ اوس عدالت کې د کیس ګورو چې عدالت څه فیصله کوي خو چونکې دا حالات داسې غیر حالات دي او داسې بې یقیني صورتحال دی چې دې کې څو پورې هغه کسانو ته چې چا داسې واقعات کې دې کې ملوث دي او صحیح هغې کې او دې کې موږ غواړو چې انصاف دې وشي هغوی ته وکیل ورکړی شي هغوی ته د اپیل حق ورکړی شي چې سبا څوک دا ونه وایي چې یاره دا بغیر شواهد دا کیسونه هغه شو او تاسو وګورئ نو دا ولې دا حالات ولې داسې پیدا شو دا 9 مې باندې شو او د دې کو تاسو وګورئ وروسته لاړ شئ نو چې کله 2014 کې دې په کنټینر باندې وترېدو او هغه وخت کې د چې کوم طریقې سره بیلونه وسودول چې مور کوي بیلونه په پی ټي وی حمله وکړه په پارلیمنت باندې حمله وکړه نو په هغه وخت کې دوی خلاف هغه غشتې شوی وي اکشن غشتې شوی وي نو کې دې شي دا صورتحال به نور جوړ بیا تاسو وګورئ چې د چې کله حکومت ناغه شو حالانکه عدم اعتماد تحریک جو ناغه یو آئینی طریقه وه هغه خلاف هم د چې کوم وایي چې یو بل ملکیات کې چې دوی هغه کې سازش کړی دی او بیا په جلسو کې د فوج خلاف او چې دا هغه دی میر جعفر دی میر صادق دی او دا خبرې شروع کړې او بیا د زمان پار کې چې کوم طریقې سره د غوښنه د خلکو ذهن داسې هغه زهريله کو چې هغوی دا خیال و چې یاره عمران خان ته څوک څه نشي ویلی د قانون نه بالاتر دی او دې چې څه کوي نو بالکل دې ته څه نشي ویلی دا حالات دی کې جوړ شو نو زما په خیال هر یو سړی د آئین او قانون په دایره کې کار کوي خو د 9 مې باندې پرامن دوی احتجاج کړی دا به زیات اثر و د پرامن احتجاج به زیات اثر و بجای دې نه چې توڑ پھوڑ او تاسو داسې امبولانسونه وسودولو ګاډي وسودولو نو دا د چا نقصان دی دا د قوم نقصان دی نو په دې لحاظ سره دا بعد ناخواسته دا ملټري فورس والا هغه ته موږ په دې لحاظ سره ګورو چې یاره دې نه علاوه اوس بل لاره نشته